اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عام طور زموږ په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې بلډ پریشر موږ په کومه آله باندې چیک کړو. څنګه چې تاسو ته پته ده بلډ پریشر د وینې هغه پریشر دی کله چې وینه پر رګ کې تیریږي او د دې رګونو په دیوالونو باندې دا وینه کم پریشر غورځوي نو بلډ پریشر هم دغه شی دی. دا عام طور په دوو طریقو سره ناپ کیږي. یو ته ډایرکټ ویلی شي بل انډایرکټ ته. ډایرکټ کې دا وي چې په لیبارټرۍ کې په رګ کې کینوله پاس کړی شي او بیا دغه د مشین سره ولګولی شي او دغه مشین موږ ته کوم ریډینګ راکوي دغه ایګزیکټ بلډ پریشر وي. او دویمه انډایرکټ طریقه کومه چې عام مروجه ده په دوکانونو کې په کورونو کې موږ په هغې باندې خپل بلډ پریشر ګورو. په هغې کې ډیجیټل مشین دی، هغې کې مرکري والا مشین دی او په هغې کې کلاک والا مشین دی. دا ډېرې سمپل طریقې دي. روټین کې موږ ټول په دغه طریقه باندې خپل بلډ پریشر ګورو. په هغې کې موږ د لاس نه کف تاو کړی شي، په هغې کې هوا ورکړی شي، پریشر ډیولپ شي، رګونه بند شي، اواز بند شي. کله چې هوا ریلیز کړی شي نو پریشر ریلیز شي او دغه شانته د اواز غیب کېدل هم سټارټ شي. نو دا عام طور ډېر صحیح طریقه ده. خو کله چې انسان ضعیف شي د ده رګونو کې سخوالی راشي صرف بوډاپي صورت کې په دې کې معمولی د غلطۍ امکان شته. بلډ پریشر په آله کې هم فرق راتلی شي، د هغې ایرر هم کیدی شي. د ټولو موازنه چې وکړی شي نو د ټولو نه بهترین آله او سټنډرډ آله چې ده هغه پارې والا یعنی مرکري والا ده. د دې کې د غلطۍ امکان بالکل نه وي. اوس بلډ پریشر داسې شی 120/80 خو د هر چا وي. اصل کې د دې نه مراد های بلډ پریشر دی یعنی بلند فشار خون. کله چې بلډ پریشر د 140 د برني نه او د لاندینی 90 نه اباو شي بره لاړ شي نو دغه ته موږ های بلډ پریشر ویلی شو. مختلف ګایډلاینز دي چې په هغې کې اختلاف شته دی، خو په دې یو خبره باندې ټول ګایډلاین متفق دي چې کله بلډ پریشر د 140/90 نه سیوا شي نو دغه ته های بلډ پریشر ویلی شي. اوس موږ به یو انسان لیبل کوو څنګه چې یاره دته د بلډ پریشر بیماري ده. WHO دې باره کې څه وایي؟ WHO وایي کله چې یو انسان په دوو مختلفو موقعو باندې راشي هغه ته اضافي څه مسله نه وي، مثلا سر درد نه وي، پریشانی نه وي، ټنشن نه وي یا د غصې حالت کې نه وي او د دې دوو موقعو په منځ کې 2 هفتې ګیپ هم وي او 2 مسلسل پیرې د بلډ پریشر د 140/90 نه سیوا راشي نو بیا دا انسان تاسو د بلډ پریشر مرض دپاره لیبل کولی شئ. عام طور کېږي داسې چې د یو انسان په سر درد یو هغه راشي خپل بلډ پریشر چک کول غواړي. نه، دا غلطه خبره ده. اول د خپل د سر درد علاج وکړه. یا یو انسان دی هغه ته څه پریشانی راله، غصه دی، دی راشي एकदम لاس ښکاره کړي چې یاره ما له بلډ پریشر چک کړه. دا خبره هم غلطه ده. د غصې په حالت کې او د سر درد په حالت کې د بلډ پریشر چک کول او زیات راتلل په دې باندې یو انسان د بلډ پریشر لپاره یا د های بلډ پریشر لپاره نشي لیبل کېدی.